الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آيت نمبر 140. ربط و مناسبت د دغه آیت مبارک د مخکې سره په دې طریقه باندې دی چې مخکې آیت مبارک کې ترغیب وو او دې ځکه الله تعالی دعوت ذکر کوي. فرمای وآمنوا بما انزلتو، یقین و باور وکي تاسو ایمان ولرئ تاسو بما انزلتو پا اغی کتاب چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکما په حال کون د دغه کتاب کې چې تصدیق کوونکی دی دغه کتاب د اغی کتاب سره چې ستاسو سره دی، یا مصدقا لما معکم موافق دی دا کتاب د اغی کتاب سره چې ستاسو سره دی. ولا تکونوا اول کافر به، مکیگی تاسو اول کفر کون کی پدغی کتاب باندے، اول کفر کون کی مکیگی تاسو. ولا تشترو بی آیاتی، ما خلی تاسو بی آیاتی پپٹولو دا آیتونو زما یا پا بدل دا آیتونو زما کے سمنن قلیلا عوض لگا. و ایای فتقون، او خاص زمان ویری گئی تاسو، خاص زمان ویری گئی. دا آیت مبارک خلاصه دا شوا رب کریم دوی تا د ایمان طرف تا دعوت ورکی. کم کتاب چې ما په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړی تاسو په دغی کتاب ایمان ولرئ، کفر پی مکوی انکار تر مکوی د دغی کتاب نا. دریم بیا ورتوی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، زما د آیتونو په پټولو سره یا زما د آیتونو په عوض کې د چانا لګي پیسې یا لګه بدله ما اخلی. و ایای فتقون، او خاص زمانه ویریږئ، خاص زمانه ویریږئ. معزز سامعینو کلمات واضحه دي. آمینو راغی نو د ایمان وضاحت مو مخکې کړیو، دا مصدقا راغی دلتا نو قرآن کریم د مخکنو کتابونو مصدق دی. قرآن کریم د مخکنو کتابونو تصدیق او تایید کوي. دا صفت د مصدق د قرآن کریم په حق کې تقریبا 18 کرت راغلی دی.
نو قرآن کریم د مخکنو کتابونو تصدیق سره رقم کوي. نو یو خدا چې اجمالی تصدیقی کوي بأنها منزلة من عند الله. دا مخکنی کتابونه چې کم الله تعالی پیغمبرانو ترا لګلیو نو دا د عمد د لوري منزل و. هغه کتابونه هم مخکنو پیغمبرانو د خپلو ځانونو نه نو جوړ کړي. نو دې ته بیا تایید وایي یا ورته وایي مصدق معنا موافق. کم کتاب چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تراغلی دا کتاب مصدق او موافق دی د مخکنو کتابونو سره. دا موافقت پس شي کې دی فی اصول الایمان والادیان. د دې کتاب او د دغه شریعت چې کم اصول دي دا د مخکنو شریعتونو اصول هم و. لکه تاسو ته ما ویلو زمونږ او ستاسو په شریعت کې چې کم شی توحید دی نو دا هغې ته هم توحید و، او زمونږ او ستاسو په شریعت کې چې کوم شی شرک دی نو دا په مخکنو شریعتونو کې هم شرک و. بیا څه وایي ولا تکونو اول کافر به. دې ته علما امور حادمه وایي. آغا امور چړنګون کی د ایمان دی یا موانع د ایمان دی اگر ته ذکر کئ. الله تعالی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دور کې موجود یهودو ته خطاب کئ او نصرانیانو ته خطاب کئ چې تاسې اول کفر کوونکي په دغه کتاب م جوړېږئ. کدل تسوک وی چې د دین خوړان دی د مکی مشرکانو کفر کړي و کنه نو څنګه رب کریم دوی ته وی چې اول کفر کون کی م جوړېږئ. علما دې ځکه تطبیق کوي یا خو معنا دادا چې اول کفر کون کی م جوړېږئ وروستو د هجرت نه بعد اول کفر کون کی م جوړېږئ. یا معنا دادا دا اولیت کله په هغه ځای کې استعمالیږي چې کله معنا د بې فکرۍ ورسره ملحوظه. دا معنا چې بې فکره کفر کوونکي مه جوړېږئ. موږ تاسو کې هم څوک چاته یوه خبره وکړي لکه سوچ پرې وکړه بې فکره خبره ونه کړې ګوره. نو دلته معنا دا ده چې بې فکره کفر کوونکي په قرآن کریم مه جوړېږئ. ولا تشترو بآیاتي ما اخلی تاسو پا آیتونو زما سمانا زما د آیتونو پا پټولو باندې د چانا پیسې ما اخلی. د دغه آیت مبارک په تفسیر کې رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی لا تشترو بکتمان صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعته ثمنا قلیلا. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صفاتو په پټولو باندې تاسو د چا نه لږ عوض ما اخلی. ولی دوی څه چل کو؟ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفات په تورات کې وو، دوی با هغه صفات پټ کړل. مثلا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفت په تورات کې وو چې د مبارک سترګې به تورې وي. دوی به کتابونو کې ولیکل چې ناسترګې به شنې وي. یا مخکنو کتابونو کې د نبی علیہ السلام د رخسار مبارک صفت یو شانو، دوی به بل شان ذکر کو. د نور وجود مبارک صفات یو شانو، دوی به بل شان ذکر کول. او خلکو ته به ویل چې مونږ خو د آخرني پیغمبر دراتلو منتظر یو او هغه به راځي، ولیکن هغه پیغمبر دا نه دی. ولی وی د هغې پیغمبر صفات چې سره کم زمونږ په کتابو کې دي هغه صفات په دې پیغمبر کې نشته دی. نو رب کریم دوی ته وی چې تاسو زما د آیتونو په پټولو باندې لږې پیسې ما اخلی. دلته ګر چې سمن راغلی
او ثمن په معنا د پیسو راځي، خو مراد دلته پیسې نه دي بلکې مراد دلته عوض دی. هغه عوض عامه ده، که پیسې وي او که بل څه وي. خو زما د ایتونو په پټولو د چا نه لږ عوض ما اخلی. دې ځای کې دا بعضې خلک خطا کېږي، چېرته لاړ شي د رب کریم د کتاب تلاوت وکړي، بیا چې کله دا زموږ او ستاسو وطنونو کې رواج دی خلک ختمونه کوي، د ختم نه بعد د ختم والا قرآن کریم لوستونکو خلکو ته بطور هدیه او تحفه لږ طعام راوړي، نو دوی لاسونه شاته ونیسي. ولې؟ وایي قرآن کریم کې راغلی دي چې زما په ایتونو د چا نه لږې پیسې ما اخلی. دا وګوره موږ طعام خوراک په د الله تعالی د کتاب په تلاوت باندې نه کوو. دې نه خو شریعت کې وایي منع راغلی، نو دا بیچارهګان پوه نه ختمونو کې خو نه خوري، خو که بیا دې ورته ویل چې امام وي نو دا د امامتۍ او تنخواګانې ولې اخلی، مدرس مدرسه کې درس کې د هغې تنخواګانې ولې اخلی، قرآن کریم یو چا ته ښایي د هغې تنخواګانې ولې اخلی. بس د دې خلکو کوم بل غرض نه وي، هسې د خلکو په منځ کې تشنج او اختلاف جوړول، نو داسې مناسب نه ده. یا علما لیکي دلته مقصود رشوت دی، رشوتونه ما اخلی. حق مه پټوئ چې د هغې په عوض کې تاسو د چا نه لږې پیسې اخلی. نو که څوک وایي چې الله تعالی فرمایي چې زما په ایتونو د هغې په پټولو لږې پیسې ما اخلی، ولې نو ډېرې پیسې اخیستل به روا وي؟ وایي نه نه، دا دلته چې ثمن قلیل ویلی، نو دنیا ټوله د آخرت په بدله کې لګه ده. که دا ټوله دنیا یو څوک واخلي نو دا بیا هم د آخرت په بدله کې هیڅ ده. نو په دې اساس و بنیاد رب کریم وایي زما په ایتونو تاسو د چا نه لږې پیسې ما اخلی. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، او خاص زما نه ویریږئ تاسو. دې ځای کې اوس تقوا راغلې. تقوا چا ته ویلی کېږي؟ علما لیکي تقوا هغه خوف ته ویلی کېږي چې په هغې کې حزم او کلکوالی وي. خاص زمانه تاسو ویریږئ، خاص زمانه. ولا تلبسوا الحق بالباطل، مه ګډوئ تاسو حق د باطل سره، حق او باطل سره مه خلط کوئ. وتکتموا الحق، او مه پټوئ تاسو حق لره. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهیږئ چې دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی او د الله تعالی د طرفه موږ ته راغلی. نو چې هر کله ښه پوهیږئ نو حق مه پټوئ او حق او باطل سره خلط کوئ مه. حق او باطل سره مه خلط کوئ. دوستانو لا تلبسو راغلی، دا د لبس نه دی. لبس اختلاط ته ویلی کېږي. او حق راغلی، حق معنا څه شی ده؟ حق هغې شي ته ویلی کېږي چې کوم شی شرعا ثابت وي. ورپسې بالباطل کې با سببیه ده. یا تاسو مه خلط کوئ حق په سبب د باطل، یا مه خلط کوئ حق د وجې د مصاحبت د باطل نه. دا حق او باطل سره تاسو مه ملګري کوئ. الکه حق او باطل چې لبس راځي او التباس راځي، نو شاه ولی الله صاحب دغې مختلفې طریقې ذکر کړي. کله داسې وشي د قرآن کریم په حروفو کې یو حرف یا یو لفظ چې دی سیوا شي، یا یې څوک یو لفظ په بل لفظ قصدن بدل کړي، یا د قرآن کریم په الفاظو کې څوک تنقیص وکړي، یا قرآن کریم کې څوک باطل تاویلونه وکړي، یا قرآن کریم کې څوک باطل شبهات را نازلوي، باطل شبهات بیانوي، نو دقې شي ته چې دی دې ټولو ته لبس ویلی کېږي. رب کریم وایي حق او باطل دواړه سره مه خلط کوئ. داسې کار مه کوئ چې قرآن کریم کې د ځان نه څه سیوا کوئ. داسې کار مه کوئ چې قرآن عظیم الشان کې یو شی کم کوئ. داسې کار مه کوئ چې د قرآن کریم یو لفظ په بل لفظ بدل کوئ. داسې کار مه کوئ چې قرآن کریم کې باطل تاویلونه وکئ او قرآن کریم کې باطل شبهې خلکو ته بیانوئ.
د دې ټولو نه رب کریم منع فرمایلی دا کار مه کوئ. وتکتم الحق او حق مه پټوئ. عامه دا که د حق تعلق د عقیدې سره وي او که د حق تعلق د عمل سره وي. یو عمل حق دی نو حق عمل مه پټوئ. یو عقیده حق ده نو حق عقیده مه پټوئ. وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ چې دا حق دی او دا باطل دی نو بې سره ګډوډوئ ما. یا تاسو ښه پوهیږئ چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نبی او د الله تعالی پیغمبر دی نو صفات مه بدلوئ. دوستانو قرآن عظیم الشان کې زیادت یا یو لفظ په بل لفظ بدلول یا تنقیصه یا قرآن کریم کې باطل تاویلونه د ځان نه خبرې دا ټولې منع دي. د قرآن کریم یو لفظ په بل لفظ بدلول نو علماء کرام لیکي چې قرآن کریم د لفظي تحریف نه دا مسون دی. الله تعالی ساتلی دی څوک په قرآن کریم کې لفظي تحریفات نشي کولی. رب کریم فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقینا قرآن کریم مونږ نازل کړی دی او مونږ دغه قرآن کریم لره ساتونکي یو. حفاظت مونږ کوو، ساتنه مونږ کوو. او یو دا باطل شبهی دی یا تاویلات باطله دی نو دا نن سبا هر څوک کوي په قرآن عظیم الشان کې. غټه نښه دا ده هر چا ملایانو بس ډلې جوړې کړي. د هر مولا خپل مذهب معلوم دی، د هرې پارټۍ او د هر تنظیم خپل مذهب دی. هر یو ډله او هر یو پارټۍ او هر یو مولا قرآن کریم د خپلو مفادو دپاره استعمالوي. خپل دنیوي مفادو ته ګوري، خپل د دنیا ګټو ته ګوري. مولا صاحب قرآن کریم مخې ته یې ښیي د دنیوي ګټو د دنیوي مفادو چې څوک مانع شي نو بیا هم دا قرآن کریم مخې ته یې ښیي. څومره ایتونه چې د قرآن کریم دي نو بیا یې د هغې کس په رد کې وایي بس سمدستې درته کافر کړي. بلې ډلې ته وګوره هغې هم قرآن کریم مخې ته یې ښیي هغه بل کافر کوي. بلې ډلې ته وګوره هغې قرآن کریم مخې ته یې ښیي هغه نور خلک چې دی کافر کوي. نو دا قرآن کریم کې تاویلات باطله دي. د هغې دپاره به یو زه نمونه درته وایم. یو څه موده وړاندې تقریبا یاره کال یو نیم دوه به کېږي د دې پنجپیریانو خپل منځ کې سره اختلاف راغی د ملایانو یې. د مشر یو مفتي په دوی کې وه. تاسو یې تفسیرونه او درسونه واورئ. نو د دې سره په خپل منځ کې لانجه راغله. تر څو چې په خپل منځ کې دوی جوړو نو یو قائد و بلې مقتدي و. تر څو چې جوړو دوی په خپل منځ کې نو یو امیر و بل مأمور و. او چې کله دنیوي مفادو باندې د یو بل سره وران شول نو بیا هم دقه قرآن کریم به مخې ته یخی وه. یو به هغه ایتونه چې د منافقانو د کافرو په باره کې نازل دي نو یو به په یو چسپانه ولویل به دا مفتی کافر دی. مفتی به قرآن کریم مخې ته یخی وه او هغه به د بوتانو د منافقینو آیتونه په د خپل شیخ او په د خپل مقتدا چسپانول. هغه به ویل دی مشرک او کافر او طاغوت دی. آیت به د قرآن کریم لوسته، محمل به غلط بیانو. همدقه رنګې نن سبا دا چې کومې نوې ډلې راوتلي او نوې جماعتونه راوتلي دي ټولو مخې ته د الله تعالی کتاب یې ښیي بیانوي یې. کوشش د دې کوي چې د ده د ډلې څوک خلاف وي نو یې کافر کړي او یې مرتد کړي او یې زندیق کړي. بس تیار اسانه ټاپه د هر ملا سره په جب کې ده. سمدستې راوباسي او د یو سړي په تندي باندې ووهي. که د ده صفت دې کو د سره جوړ خو مسلمان هم یې مجاهد هم یې غازي هم یې هر شی یې. او که چېرته د ده د رایې خلاف شوې نو بس سمدست ټاپه یې په جب کې کړي بیا درته راواچوي او په تندي درته وایي هلکه ته زما د ډلې نه یې، ته اهل سنت نه یې، ته حنفي نه یې. بیا به دا قسمه قسمه ټاپې در باندې وهي. ولې؟ ځکه ستا نظر او د هغه په نظر کې به څه فرق وي. خو موږ په دې خبرو دوکه کیو ګناه دوستانو. تاسې عوام رونو ته دا خواست کوم تاسو پې دوکه نه شئ. دا خو آخره زمانه ده.
اختلافات بډیریږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې 83 ډلې به جوړیږي. دا 82 ډلې به جهنم ته روانې وي، یوه ډله به جنت ته روانې. دا یوه ډله جنتي ډله ده. نو چې هر کله مشکل دا دی آخره زمانه کې جماعتونه ډیریږي، نو موږ او تاسو ته څه پکار دی؟ نو علیکم بالامر الاول، بس دا کم عقیده چې خپل پلار نیکه درته ښودلې او کم عقیده د خپلو زړو علماو درته ښودلې، نو په هغې باندې منګولې ولګوه، بس دا راټینګه که. خطا کیږي به نه، د ضلالت او د ګمراهۍ کندې ته به نه ورځې. او که چېرته دا خپل عقیده دې پرېښودله او د نوو ډلو ټپلو پسې روان شوې، نو تاسو وګورئ د هغې خلکو بیا بریک نه لګېږي. بس نن یوه ډله کې، کال تیر شي ګوره بیا بله ډله کې، بل کال چې تیر شي ګوره بیا بله ډله کې، همداسې به رواني او د هغې سکون او اطمینان نه راځي. لامل د هغې دی چې د دوی نه خپل پاک او سپېڅلی جماعت پاتې دی، نورو پسې روان دي، نو ځکه په مشکل کې واقع دي. نو الله تعالی فرمایي نو دی وجې نه قرآن کریم کې تاویلات باطله نه دي پکار، شبهات نه دي پکار. تفسیر د قرآن کریم پکار دی په هغه طریقه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، ائمه د دین تابعینو تبع تابعینو رحمهم الله، هغې چې کم تفسیر د قرآن کریم کړی په مقت طریقه باندې د قرآن عظیم الشان تفسیر پکار دی. او چې د هغې په طریقه دی د قرآن کریم تفسیر وکړه، نو بیا مشکل کې نه واقع کیږي. بیا به مسلمان ته مسلمان وای، کافر ته به کافر وای، منافق ته به منافق وای. او که دې نوو ډلو پسې روان شوې لکه نن چې ناست وي او ځانونه د دین ټیکهداران ګڼي، نو که د هغې پسې روان شولې نو خدا ناخواسته بس چې څوک دې په طبیعت و هغه مسلمان، او چې څوک دې په طبیعت نه نو بیا به د کافر او مشرک نسبتونه ورته کوي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، رب کریم فرمای اتأمرون الناس، یا امر کوي تاسو خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې، خلکو ته په نیکیو باندې. واقیموا الصلاة، الله تعالی وی ادروي تاسو منځونو لرا، وآتوا الزکاة ورکي زکاتونو لرا، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوي تاسو سره د رکوع کوونکو، منځونه قایموي، زکاتونه ورکوي، رکوع کوي سره د رکوع کوونکو. اقامت الصلاة وضاحت مې مخکې کړی و درته چې د مونږ د اقامت څه مقصد دی. ویقیمون الصلاة کې وآتوا الزکاة، او زکاتونه ورکوي. د زکات وضاحت مې هم کړی و درته، او د زکات معنا مې هم ذکر کړی وه. الله تعالی فرمای ما منځونه قایموي، بیا راته وی زکاتونه ورکوي. د زکات دپاره علماء کرامو دا اصل کې دا د زکات ماده دا په پاکوالي باندې دلالت کوي. زکات هم زکات ځکه ویلی کیږي چې په هغې سره د انسان مال پاکیږي، مال پاکیږي ورباندې. او تقریبا دا زکات دی په دغې معنا باندې، زکات هغه معینې حصې د مال ته ویلی کیږي چې خلک یې د خپل مال نه ورکوي، خپل شرایط لري او خپل اصول لري. په دې معنا تقریبا 30 کرتې قرآن عظیم الشان کې استعمال دی. 10 فایدې رب کریم قرآن عظیم الشان کې ذکر کړي د زکات. یوه فایده دا ده چې زکات من اعمال البر دی، د نیکۍ د کارونو نه دی. بله فایده دا ده چې زکات سبب د اجر دی عند الله. بله فایده دا ده چې زکات چې دی سبب د تکفیر السیئات دی و دخول الجنات. څوک چې زکاتونه ورکړي الله تعالی ګناهونه رژوي او جنت ته داخلوي. بله اهمه فایده د زکات دا ده چې زکات د هغې خلکو د صفاتو نه دی چې د هغې سره دوستانه او محبت پکار دی. بل دا چې زکات دا سبب د حصول د رحمت د الله تعالی دی. زکات سره
هغه عصمت د دماغو د وینو د اموالو راځي. د زکات په وجه وینې چې دی بې ځایه نه تویږي، مالونه بې ځایه چې دی نه مصرفیږي. زکات د کامیابۍ د اسبابو نه یو سبب دی. زکات سبب د زیادت د مال دی. زکات د صفاتو د محسنینو د نیکانو نه دی. لسم علما لیکي زکات پرېښودل د صفاتو د مشرکینو نه دی. دا معنا نه چې زکات چا پرېښوده دی پې مشرک شي، خو د هغې خلکو صفت دغه دی. نو دا لس پیدې دي پکې. رب کریم فرمایي تاسو زکاتونه ورکئ. نو زمونږ او ستاسو دوستان یا مسلمانان په دې کې سره سستی کوي، زکاتونه نه ورکوي. که خلک زکاتونه ورکي نو انشاءالله د معاشرې نه دا مشکلات رفع کیږي. و خلک ډېری نن سبا چې دا خلک غلطو کارونو ته لاسونه چې اغلاګانې وغیره کوي، اکثره لامل یې دی څوک د مستۍ نه لګیا دي، څوک د مجبورۍ نه لګیا دي. شتمن خلک خپل مالونه نه مصرفوي او نه یې ورکوي. نو که چېرته شتمن خلک خپل مالونه زکات ورکي نو انشاءالله دا مشکلات د معاشرې نه رفع کیږي. او نن سبا خو د الله رحم وکړي مشکلات بیخي ډېر دي. اول خو خلک زکات نه ورکي، او که بیا چا زکات ورکه نو بیا چې دی سبا و بیګا په دې چا دپاره چې مالونه ورکي، په هغې ژبادنې، په هغې احسانات، د هغې نه خپل خدمتونه وغیره وغیره موږ او تاسو وینو. ډېر کم خلک پیدا کیږي چې هغې زکاتونه ورکوي او مقصود یې پکې د الله تعالی رضا. او بیا مسلمانان خو په عمومي طور باندې کمزوري دي، خاص کر زمونږ د افغانستان ماحول چې دا کلونه خلک دا مسلمانان مشکلاتو کې اخته دي، بېوسۍ، بېچارهګۍ، کونډې، یتیمان، د علم او د فرهنګ نه لرې. بس په دې لینونو کې خلک لګیا دي زکاتونه ورکوي. دې ته د چا توجه نه وي، بس داسې ځای کې مصرفوي. اکثره خلک داسې خلکو ته زکاتونه ورکوي چې په هغې باندې زکاتونه کیږي هم نه. یو ټکي طرف ته چې دوستان باید متوجه اوسیږي، افغانستان په نن سبا وخت کې چونکې د دنیا د کافرو ښکار دی، دنیا فتنې پکې دي، لګیا دي خپل منشور ته او خپلو عقایدو ته او خپلو نظریاتو ته کار کوي. یو بنیادي مصیبت او مرض چې نن سبا زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې جوړ دی، هغه ډېر خلک د دې خیریه بنسټونو په نوم باندې لګیا دي کارونه کوي. فلانۍ خیریه او فلان خیریه او فلان خیریه. نو هلته د دې عوامو وروڼو نه یو پیسې نیمې واخلي، یو یتیم و مسکین ته یې وکړي او ویډیوګانې ورته نیولي او قیسه میسه جوړه کړي. نو زمونږ او ستاسو خلک خو چونکې دردېږي، بیا خاص کر هغه وروڼه چې په خارج ملکونو کې دي، هغې طبعا په د خپل وطن باندې دردېږي، په د خپلو کونډو یتیمانو باندې دردېږي. خو دوستانو یو غټ غم او مصیبت چې نن سبا زما د علم مطابق الا ماشاءالله نیکان به پکې وي، خو زما د علم مطابق چې په خیریه بنسټونو کې کم مصیبت او د دې وطن هغه بدنامي او بربادي روانه ده. ظاهر کې خو خلک خوشحالي چې زه یو یتیم ته 10,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ میلاو شوی، یا یوې کونډې سره کومک وشي، یا چاته څا ویستلی شوه. خو لیکن څومره بنیادي مصیبت چې دغه خیریه بنسټونه افغانستان ته جوړوي هغه دا ده، خلک لګیا دي د خیریه بنسټ په نوم باندې. اکثره هغه خلک دا خیریه بنسټونه لري چې د مذهب نه لرې خلک دي، وهابیت ته کار کوي، هغې ته خدمتونه کوي. نو دا خو جالونه دي. ملا د ملا په نوم لګي کار کوي، سیاسي د سیاسي په نوم باندې لګي کار کوي. دې لین تیم خلک راباسلي دي د خیریه بنسټ په نوم باندې. یتیم خانه جوړوم، یتیمان راولي پکې واچي، کال 2 کاله بعد ګوره هغه وابیان وي. بیا بله ورځ ګوره چې راځوانان شي نو بیا د داعش ملګري ټوپکونه ورته په اوږه باندې ایښي ورځئ، ملا وژنه، مسجد رانوه، منبر ړنګوه، عالم وژنه، بیا دا قیسې روانې وي. اکثره دغه خلک چې نن د وهابیت ښکار دي نو دا د یتیمخانو نه جوړ دي، او دا یتیمخانې او بنسټونه ټول د وهابیانو دي الا ماشاءالله کم یو بنسټ په پکې وي چې هغه به روغ وي. او دا چې چلیږي نو زمونږ او ستاسو د دې ټولو شتمن وروڼو په زکاتونو چلیږي. هغه غریبانان خو دردېږي په د خپل وطن باندې، دې سره پام وي، په دې خفه کېږي چې زما په وطن کې د کونډه وي، یتیم دی وي، او د هغې د پالنه وشي، تربیت دې وشي. خو دې طرف ته سوچ نه چې بدني تربیت خو به یې وکړي د کونډې او د یتیم. خو کال بعد ګوره، 2 کاله بعد ګوره هغې درته عقیده خرابه کړي، هغې بیرته په داسې فکر باندې روزلی چې نه د دې وطن قدر کوي، نه د وطن د علماو قدر کوي، نه د اسلام قدر ورسره وي، نه د مذهب قدر ورسره وي، نه بیا بیرته د خپل خاندان قدر ورسره وي. هغه چې د یتیمخانې نه راوځي نو سور لیوتې نه جوړ وي.
تم کافر بیا دې ټولو ته کافر وای واحد دغه یو پکې مسلمان پاتې دی چې کوم د یتیمخانې نه راوتلی. نو د الله دپاره تاسو ورونو ته خواست کوم هر هغه خیریه بنسټ ته چې خپل مالونه ورکوئ خیر دی لږ شاته تحقیق یې وکړي چې د دې خلکو عقیده څنګه ده او دا خلک د کم منشور دپاره لګیا دي کار کوي. تاسو وګورئ د خیریه بنسټونو کې چې کم کومکونه دا زموږ او ستاسو دوستانو مسلمانان کې اکثره هغه ورونه چې خارج ملکونو کې دي او په دې بنیاد چې موږ په مسجد جوړو یا په مدرسه جوړو بله ورځ تاسو دا پیسې راوړي مدرسه کې او مدرسې ته وړي او هلته وایي د مدرسې سره مو کومک وکړه. تاسې د هغې مدرسې حال وګورئ اکثره وابیان یعنی په سلو کې 98% چې دې خلکو کومکونه کړي دا خیریه بنسټونو والا نو دی د وابیانو سره کړي دي او غټې نښې دی. تاسو فکر وکړئ د کمې خیریه بنسټ ویډیو چې خورېږي د مدرسې سره د کومک نو هلته به ملا ولاړي سور دسمال به په سر راچولی طالب به ولاړي جالۍ خوله به یې په سر سور دسمال به یې په سر راچولی. دا سرو دسمالونه او دا زیړو برک دسمالونه دا د دغې وابیانو نښې دي. دا خلک لګیا دي وطن کې کار کوي خو افسوس دا چې پیسې زما ستا نه اخلي او بیرته خلاف استعمالي زما ستا په خلاف پیسه زما ستا مصرفوي او بیرته په مشرک او کافر او بېدینه ما ته اتوئ. نو کم ورونه چې کومکونه کوي هر سړی خپل وطن کې خپل فقرا پیژني خپل مساکین پیژني خپلې کونډې پیژني. الله تعالی د سلسله د یتیمانو د کونډو د وینو تویدو نور ودروي نو په خپل لاس خپله ورسره کومک وکوئ. دا به ستاسو دپاره لوی سعادت وي. په دې پوهېږي چېرې دغه مدرسه ده او زموږ علما دي او مذهبي خلک دي عقیده درسته ده هغې سره کومکونه وکړي چې بې خو بنیاد یې درته معلوم وي او که پیژنې نه او صرف په یو ښایسته سټیکر باندې چې په ویډیو جوړه کړې ده او یو جالبه ویډیو درته برابره کړي او څو ترسکونې خبرې درته وکړي او بیا دا ویډیوګانې په فیسبوکونو کې خورې کړي او زموږ بیروني ورونه چې هغه چې بیرون ملکونو کې دي نور دا پیژنیم نه چې دا څوک دی چا ته کار کوي کم منشور ته کار کوي او د هغې ځای نه پیسې دومره مې درولېږلې او دومره مې درولېږلې نو دوسته ته به په ښه فکر باندې خو لیکن دا ستا پیسې دلته که د یتیم په جامه مصرفېږي خو د یتیم عقیده یې خرابه کړه. ستا پیسې که د کونډې دپاره مصرفېږي کال بل کال چې د دې کونډې زوی رالویږي همدغې مور ته بیا مشرک او کافره بېدینه وایي نو په ځای د دې چې د ثواب تمه دارې نو ثواب نه بیرته په ګناه کې به واقع شي. نو زکاتونه ورکوئ پرېږدئ مه د خپلو یتیمانو کونډو بېوزلو سره کومکونه کوئ په خپل لاسونو یې کوئ. کم خیریه بنسټونو سره چې کار کوئ نو د خپلو علماو نه پوښتنه وکئ چې د دې خلکو عقیده څنګه ده یا د کمې خیریه بنسټونو ویبسایټونه چې دي یا د هغې پیجونه دي او دا ویډیوګانې ورباندې شیر کوي تاسو هغه خلک لږ وګورئ چې دوی مذهب ته کار کوي او که نه بې مذهبۍ ته کار کوي دوی کم علماو سره کومکونه کوي. د یوې خیریه بنسټ والا به تاسو دا ونه وینئ چې چېرته یو مذهبي مدرسه یو دوی ورغلي او هغې سره یې کومک کړی خو بس غیر مستقیم زما ستا زکاتونه راغونډئ او زموږ او ستاسو افغانان د هغې خلکو سره کومکونه کوي او بیرته همدغه خلک ورباندې روزي چې د چا عقیدې خرابې دي او موږ او تاسو ته مشرکانو بېدینه وایي. نو د الله دپاره د دین جدي ځانونه وساتئ په خپل لاس پیسې مصرف کړئ په خپلو فقراو مساکینو باندې نو دا به ستاسو ښېګڼه وي د خپل ملک سره د خپل ولس سره د خپل هیواد سره. دا چې ته پې پیسې مصرفوي او سبا ستا د پیسو د وجې نه یو ملا راپاڅېده او ملا شه یو یتیمخانه کې رالوی شه او سبا هغه ولاړ دی تا ته مشرک وایي ستا پلار ته مشرک وایي ستا نیکه ته مشرک وایي ستا قوم او ستا وطن ته مشرک وایي نو ستا د دې پیسو څه ګټه؟ ټیک ده تا خو هغه ماشومتوب ته وکتلې خو لیکن د وروستو فساد ته خو دې فکر نه دی چې دا سړی رالویږي نو د ده نه به څه شی جوړېږي. نو دې کې جدي دا زموږ ملګري غوښتنه انشاءالله زما یو پلان و چې زه په دې باندې یو مستقله برنامه جوړوم چې نن سبا په کومو فکرونو باندې اغیار لګیا دي او زموږ او ستاسو دا وګړي او دا هېوادوال خپلوي هر څوک لګیا دي د عیسویت خپل تعلیم روان دی د بې مذهبیت خپل تعلیم روان دی په مختلفو نومونو باندې بس ظاهر شکل خوږ دی ظاهر کې ګوړه ده او منځ کې زهر دی ظاهر کې نوم خوږ دی یتیم دی کونډه ده بېوزله ده او کومک دی او منځ کې خدمت روان وي هغه خلکو ته چې کم خلک اغیارو روزلي دي کم خلک غربیانو روزلي په غیر مستقیمه طور باندې خلک لګیا دي زموږ او ستاسو عوام خپلوي نو دې شیانو نه جدي چې دی ځانونه وساتئ. نو رب کریم فرمایي چې واقیموا الصلاة منځونه قایم کړئ تاسو زکاتونه ورکئ ورکعوا مع الراکعین رکوع وکئ تاسو د رکوع کوونکو سره مراد څه شی دی؟ منځ وکئ تاسو د منځ کوونکو سره دلته ذکر د رکوع دی مراد ته ټول منځ دی یعنی د منځ کوونکو سره منځ وکئ منځونه خپل چې دی په جماعت سره ادا کئ. سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب الیک. کوم ملګرو دعاګانې غوښتي، الله تعالی دې د ټولو شرعي مشکلات او حاجات سره زمونږ د خپلو د غیب و خزانو نه پوره کړي. کوم ملګرو سلامونه رالیږلي، وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. تر را روان او بل درسه پورې مو په لوی څښتن سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.